1947 Independence Day 1947 تا ته خو د ازادۍ ورځ ښکاري. تا ته پته شته موږ څومره شهیدان ورکړي ته سوچ هم ونه کې. د مغل حکومت نه واله در 1947 پورې 80-88 سال موږ په غلامۍ کې ژوند تیر کړی. آیا دا څه اسانه ژوند و؟ آیا موږ په مزو کې دا تیر کړی؟ نه، سوچ هم ونه کې. موږ بلا سختیانې تیرې کړي. خپل تاریخ تر نه هیر دی. اوس هم کرپشن کې خپل زندگی تیرې. تا نه هغه ظلمونه هیر دي چې کوم په تا باندې ستا دشمن کړي. تا نه هغه هیر دي. تا نه هغه کیسې هیرې دي چې په ټرینونو خلک یې تاله شهیدان راولېږل. تا نه هر څه هیر دي. ته په کوم سوچ کې خپل زندگی تیرې؟ اوس هم ته یو تباهي سره خپل زندگی تیرې. اوس هم خپل نوجوان د هغه معاملاتو سره په سر کې ځان ویښ کا. ستا مشرانو څومره قربانیانې ورکړي. خپل کورونه پرېښوستي، د خپل حیا څادرونو نه لاس وینځلی. ستا حکمران هم ټیک نه دی، ستا سیاستدان هم ټیک نه دی. دا ټولې ګیلې مانې منم په سرو سترګو. ځان لا دلته حوصله ورکا، خپل قام راوچت کا او خپل مستقبل جوړ کړه او خپل جذبه داسې جوړه کا چې را روان نسل ستا یو په نیکه په یو مهمه لار لاړ شي. ځکه چې کومې سختیانې چې ستا مشرانو د دې ملک د ازادۍ دپاره تېرې کړي هغه څه کمې سختیانې نه دي. هغې سختیانو برداشت سوچ هم نشي کولی. دا د ظلم کیسه تر دې پورې ختمه نه ده. دا نوره مخکې هم شته دی. که چېرې تا خپل ځان ونه پیژندو، تا خپل په قام په مستقبل باندې فوکس ونه کړو، نو ته څه وې؟ ستا نسلونه به هېڅکله هم په یو کامیابۍ سره ترقي ونه کړي. سوچ وکړه ستا په شانتې چاینا او جاپان هم و، هغې څنګه خپله ترقي وکړه؟ خپل قام په خپل لاسونه راوچت کړو او هغې ته یې لاره هغې وښوده. ته ځان داسې جوړ کا چې خپل قام راوچت کړي، خو ورسره خپل حکومت هم راوچت کړي چې کرپشن نه بچ شي. نو هله به ستا مستقبل او ستا قام طاقتور جوړ. د 1947 او د هغې نه مخکې دا سختیانې مخې ته کېږده او دا جواب ترې راوباسه چې په مستقبل کې موږ دا څه کول پکار دي. که ویډیو خوښه شوي در سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ. وما علینا الا البلاغ. جزاک الله خیرا.